اوس ختم نبوت عقیده څه ده په دې ځان پوهه کوي. ختم نبوت عقیده خاصان الفاظو کې چې ماشوم به هم یادول شي. ختم نبوت عقیده دادا چې د محمد رسول الله ټول وای صلی الله علیه وسلم نه بعد کائنات تا نه ذلی اعتبار سره ظلی ظلام، نه ذلی اعتبار سره، نه عطائی اعتبار سره، نه بروزی اعتبار سره، نه امتی اعتبار سره، نه تشریعی اعتبار سره کائنات ته د محمد رسول الله نه بعد نه یو پیغمبر راغلی دی، نشتا نه به تر قیامت پورې پیدا شي. پیدا شي لفظ مې ووی، راشي مې نه دی ویلی، پیدا شي لفظ مې ووی. تاسو به ټولو ته دا یادي زما د پیغمبر ما پسې وایي زما د پیغمبر نه سم پچغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد کائنات تا نه بروزی اعتبار سرا، نه عطائی اعتبار سرا، نه ذلی اعتبار سرا، نه امتی اعتبار سرا، نه تشریعی اعتبار سرا یو نبیم نه راغل دے نه موجود دے نه با آئنده تر قیامتا چر پیدا شي. وای 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 نه راغل دے نه موجود دے او نه با تر قیامتا سوک پیدا شي. دا عقیده به یادی. اوس بلا خبره علما ناستی تشریف فرما دی دا غید علم سهارا اخلم. عالم نه چا تپوس وکړو نبی څه ته وایي، نو عالم چې کوم تعریف کوي نو هغه بیا چلم ورځي جواب هم کولی شي. که چا په هغې کوېسچن وکړو هغه به جواب هم ورکوي، بلې وکړو هغه به جواب ورکوي، بلې وکړو هغه به جواب. اوس زمونږ ستاسو نو ته چې چېرته ورشې تا ته څوک وایي نبي څه ته وایي دی ورته څه ته وایي نن دا تپوس داسې ده که نه؟ ټیک ده که نه؟ نو موږ به څه جواب ورکوو؟ دغه آسان جواب زده کوو. چېرته کافر ملک ته لاړې اول ته درته څوک وایي نبي څه ته وایي ته ورته هې وکړې نو خوند نه کوي که نه؟ جواب به ورکوې که نه؟ تاسو به ورله جواب دا ورکوئ چې درته وایي نبي څه ته وایي، نو تاسو به ورته وایي چې نبي هغه چا ته وایي چا چې د معراج په موقع باندې د خاتم الانبیاء رئیس الاتقیاء احمد مجتبی محمد رسول الله په اقتدا کې مونځ کړه هغه ته نبي ویلی شي. بیا ووایم نبي چا ته وایي ما پسې به اوس وایي د معراج په موقع باندې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اقتدا کې چا مونځ کړی دی هغه ته نبي ویلی شي. مرزا غلام احمد هغه وخت نو په خپله ترې نه ووته، اسود عنسی نو په خپله ترې نه ووته، مسلمه کذاب نو په خپله ترې نه ووته، شجاع نه وه په خپله ترې نه، طلح اسدي نو په خپله ترې نه ووته. نو چې چا چا د نبوت دعوې کړي دي ټول ترې په خپله ووتل که ونه وتل؟ ټول وایي ووتل که نه؟ یاد به دا تعریف که نه؟ ما دوه تعریفه بیان کړه، دواړه به یاد دي که نه؟ یو مې هغه خبره وکړه چې نبي څه ته وایي، یو مې دا ووایي ختم نبوت څه ته وایي. دواړه به یاد دي که نه انشاءالله؟ چا چا ته به یادي یادي. اوس درېمه خبره تا نه به درېم تپوس کوي چې خاتم النبیین څه ته وایي. ته خو دا ختم نبوت کې خو دا خاتم النبیین وایي څه ته؟ د دې مسان جواب یو خو علما جواب ورکوي، زه هغه تاسو ته نه داسې جواب درته ښیم چې هر څوک بس غلی د میدان نه انشاءالله وایي انشاءالله. تا ته به وایي چې خاتم النبیین چا ته وایي؟ ته به جواب ورکې خاتم النبیین هغه هستی ته ویلی شي چې د معراج په موقع باندې 1,40,000 کم و بیش انبیاو د چا په اقتدا کې مونځ کړو هغه هستی ته خاتم النبیین ویلی شي. سبحان الله. دا دوه تعریفونه یو شان دي، ډېر آسان دي. نبي چا ته وایي چې د معراج په موقع د خاتم النبیین په اقتدا کې مونځ کړی،
خاتم النبیین چاته وای چې 1,40,000 کم و بیش انبیا او د معراج په موقع د چا په ابتدا کې منځ کړي دی هغه ته خاتم النبیین ویل شي. نه ختم نبوت څه ته وای؟ ختم نبوت دې ته وای چې د محمد رسول الله نه بعد نه ذلی اعتبار سره، نه عطایی اعتبار سره، نه بروزی اعتبار سره، نه امتی اعتبار سره، نه تشریعی اعتبار سره کائنات ته یو پیغمبر راغلی دی، نه موجود دی، نه بچری پیدا شي. ٹھیک شو؟ کچری تاسو صرف دا وی چې نه بچری راشي نو قادیانې به پتا یو اعتراض کوي. دا اعتراض په ما قادیانانو لندن ایرپورټ کې کړو، ما جواب ورکړو، زه درته هغه هم خیم جواب. ٹھیک ده که تا ته چری دا وایي چې ته خو وایي چې بل به نه راځي عیسی علیه السلام باره کې د څه عقیده ده نو ته به ضرور وایي چې عیسی علیه السلام باره کې زما قرآن وایي چې هغه الله اوچت کړی په دویم آسمان کې دی، قیامت ته نږدې به الله رالیږي نو راځي به. نو هغه وایي تا چې وایي چې بل نبي به نه راځي نو که ته بیا دې ځای وایي هغه خو امتي به وایي امتي دعوه خو زمونږ دیني کم کړی و نو هغه ته کافر وایي او د ده باره کې وایي چې امتي اعتبار سره به راځي. نو ته به دغه ځای جواب څه ورکې؟ آسان جواب. په هر یو کې به د ګیرې ته به آسان جواب دا ورکې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد ذلی اعتبار سره، عطایی اعتبار سره، بروزی اعتبار سره، امتی اعتبار سره، تشریعی اعتبار سره کائنات ته نه یو نبی راغلی دی، نه موجود شته، نه بچری پیدا شي. چې دا دی وی خبره د ورله ختم کړه. عیسی علیه السلام خو پیدا کیږي نه، پیدا شوی دی که نه؟